زمونږ په پړوس کې افغانستان ټولو ته پته ده، ټولې دنیا ته پته ده، تمام انسانانو ته پته ده 52 ملکونه چې کوم دی ایټمي 52 ملکونه ورته راجمع شوي د هغې 52 ملکونو سره په سرو ساماني حالت کې د کمزورۍ په حالت کې چې په خپو باندې پیزار نه و په لاسو کې به چې کوم دی ټوټه ټوټه وسله وه د 52 ممالک د هغې شریر فوجیانو سره د هغې توپ شکن فوجیانو سره او د هغوی د قوت او سامراج سره چې کوم دی ټکر یې واخیستله 20 کاله ورسره چې کوم دی وجنګېدل پاش پاش یې کړل او که نن ټوله دنیا د دې خبرې ګواهي ورکوي نن ټول خلک چې کوم دی په دې انتظار باندې دی چې آخر دا قوت کم یې و دا طاقت کم یې و چې د داسې بې سرو سامانۍ په حالت کې د داسې ټوټه ټوټه وسلې په حالت کې د داسې سامراج سره د داسې اغیار سره د داسې قوت سره د داسې طاقت سره نن هغه مال غنیمت داس وی نه کنه هغه مال غنیمت چې طالبانو ته کم پاتې شوی دی هغه ټینګونه وګورئ هغه جازونه وګورئ هغه مشیندري وګورئ هغه توپخانې وګورئ په دې توپخانو سره چې کوم دی هغوی د هغې مقابله کوله لیکن هغوی ته څه پته وه چې اصل طاقت دا نه دی اصل طاقت د ایمان طاقت دی اصل طاقت د لا اله الا الله محمد رسول الله طاقت دی اصل طاقت د انسان د الله سره د رابطې طاقت دی 52 ملکونه یې پاش پاش کړل بالکل سبایسته یې نه میټاو لاړل ختم شو د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډه چې کوم دی هغه ولګېد